څوک چې مسنجر او واتس اپ استعمالوي دا ویډیو هغه کسان ضرور وګورئ ځکه چې نن سبا مسنجر او واتس اپ 95% خلک استعمالوي نو د هغو سره هم داسې دوکې کیږي پنجابیان او پښتانه ډېر خلک راوتي دي چې خلکو ته میسیجونه کوي چې ستا د بېنظیرې پیسې راختلي دي هان لاله ته یو کیس راغلی دی د هغه نه به اورو دا ټول معلومات ویډیو د خپلو مسلمانانو ورونو سره ضرور شیر کړئ ځکه چې ټول مسلمانان ته خبر شي او هغوی د دې دوکو نه خبر شي نو ستاسو د یو شیر کولو د وجې نه به ټولو مسلمانانو ته خیر ورورسي نو ویډیو د خپلو ملګرو سره مخکې ضرور شیر کړئ راځئ د خان لالا نه د ویډیو پیغام اورو چې هغه سره داسې څه دوکه په مسنجر او په واتس اپ شوې ده نو راځئ د خان لالا د ویډیو واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو زموږ نننۍ ویډیو ډېره اهم ویډیو ده ډېره ضروري ویډیو ده. څومره ملګري چې هغه واتس اپ استعمالوي که هغه په پاکستان کې دي د پاکستان نه بهر دي که هغه د دنیا په هر یو ګوټ کې چې دي او څوک هم واتس اپ استعمالوي که هغه زنانه دي او که هغه نارینه دي څومره ملګري چې دي هغه واتس اپ استعمالوي د هغوی لپاره زما نن یو اهم پیغام دی. زما دا ویډیو سکیپ کوئ مه او ملګرو سره یې شیر کړئ چې څومره ملګري مو واتس اپ استعمالوي چې هغوی ته زما دا میسیج ورسي دا به ستاسو په ما باندې هم احسان وي او په هغه چا هم ستاسو احسان وي چې چا ته تاسو دا میسیج ورساو. وختي ما ته یو کس په واتس اپ باندې وایس میسیج راولېږو وایس یې وختي رالېږلی و خو ما لږ لیټ وکړو نو هغه میسیج ما ته چې کوم هغه کړی دی هغه چې ما واورېدو نو په الله تعالی یقین وکړه چې زما په خپل ځان باندې ویره راغله چې لکه داسې نه چې ستا نه دا غلطي شوې وې دا کار ښه وشو چې د سړي ته دا وایس میسیج وکړو او ته هم خبر شوې او ته به اوس نور دنیا کې هم پښتانه خبر کړي. نو هغه ما ته یو وایس راولېږو په وایس کې هغه وویلو چې یاره داسې یو ګڼکپان راغلی دي دومره دوکهباز راغلی دي په دې پاکستان کې په پنجابیانو کې هم شته دی په پښتنو کې هم شته دی خو هغه وویل چې یاره ما ته چې کوم وایس کړی کال یې راته وکړو هغه ما ته کال وکړو چې وایي زه تا ته ستا چې کوم د بېنظیر انکم سپورټس پروګرام کې چې تا ستا کومې پیسې راختلي دي 24,000 روپۍ ستا راختلي دي هغه 24,000 روپۍ مونږ تا ته درکوو درلیږو ته خو د هغې نه مخکې ته یو کار وکړه چې یاره مونږ تا ته یو میسیج درلیږو او هغه میسیج کې تا ته چې کوم کوډ راغی نو هغه کوډ بیا مونږ ته واپس ووایه نو مونږ به تا ته بیا په هغه سیسټم باندې په هغه طریقه باندې بیا پیسې درولېږو. نو مهرباني وکړئ داسې قسم میسیج چې تاسو ته کله هم راشي نو د هغې پوره تحقیق کوئ داسې بد لکه مطلب دا چې د سړي سره چې کوم کار وشو چې یاره زه تا ته ایس ایم ایس درلېږم او ما ته د هغې ریپلی وکړه ما ته دغه کوډ بېرته ووایه چې تا ته کوم کوډ ته راغی. نو مهرباني وکړئ او بالکل د بېنظیر انکم سپورټ په طرفه یا چې کوم پاکستان کې چې څومره هم دوکې کېږي او تاسو څوک وایس وکړي په واتس اپ باندې یا په مسنجر باندې یا تاسو ته کار وکړي چې ستا دومره پیسې راختلي دي یا ستا دومره کار شوی دی یا موږ تا ته چوټا بای او بړه بای په نوم باندې هم ډېر خلک لوټ شو په دې طریقه باندې خلک لوټ شو نو تاسو مهرباني وکړئ دا کار زما سره یو پیره مخکې هم شوی ما سره پخپله شوی ما ته یو پیر دغه راغی یو کوډ راغی ما ته کسان وویل چې یاره موږ د جیز د آفس نه خبرې کوو او تاسو چې دا کوم کوډ ته راغی د ایزولوټ په سیم باندې نو ستا د ایزولوټ سیم کې دا مسله بس ډېر غرونه یې راته ویشتو زه یې مطمئنه کړم نو ما ورته هغه چې کوم کوډ ما ته راغلی هغه ما ته ما بېرته واپس ووایو چې څنګه مې ورته ووایو نو زما په موبایل کې تقریبا 1050 روپۍ وي که 100 روپۍ وي هغې زما نه ووهلې. نو دې روډ چې کوم ما ته کوم وایس وکړو نو په هغه وایس کې د ما ته څه ویل دي راځئ چې د اول د وایس واورو د وایس نه وروسته به بیا خبرې کوو. وایس تاسو واورېدو دا روډ وایي چې ما ته یو پنجابي کال وکړو چې ما ته یې کال وکړو نو په کال کې ما ته وویلو چې زه تا ته یو میسیج درلېږم
ستا د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې 24,000 روپۍ راختلي. زه تا ته یو میسج درلېږم او دغه کوډ ما ته واپس ووایه نو موږ به تا ته دغه پیسې در ولېږو. وایي ما چې څنګه هغه ته هغه کوډ ووایه او کوډ چې کوم ما ته کوم کوډ راغی هغه کوډ ما ده ته ووایو نو بس زما وټساپ بلاک شو. ما ته یې وټساپ بلاک کړو. خو دا یوازې وټساپ نه بلاک کېږي، د دې سره مسنجر، د دې سره ایمو، د دې سره فیسبوک او د دې سره که ستا پیج دی هر څه چې کوم دي د څومره شیونه هم تا په دې باندې کړلي هغه ټول ستا نه لاړه بلاک شو او دغه هر څه چې کوم دی دا ده ووهل. دغه وټساپ او دغه مسنجر دغه ایمو هر څه چې دي دا اوس ټول دغه کوم کس چې دا کوډ ده چې کوم کوډ هغه ته ووایو نو دا اوس د هغه سره په موبایل کې آن دی. اوس دا وټساپ او ایمو هر څه چې دي دا اوس دغه پنجابی استعمالوي نو په دې باندې به دی اوس قسمه قسمه واردات کوي. ډېر څه قسمې کیسې په تاریخ په دې باندې کېږي ځکه چې نن سبا د پاکستان حالات هم ډېر زیات خراب دي نو په دې باندې اوس ډېر کرایم کارونه هم کوي. د حکومت خلاف به استعمالوي یا به د عوامو خلاف استعمالوي څه به کوي. دې ملګري ته اوس دا خواست دی که چېرته ستاسو د هر ملګري سره دغه مسله راشي نو تاسو په خدمت کې دا عرض لرم چې تاسو د هغې ستاسو په خوا کې چې کومه قریبي تاڼه ده هغه تاڼې ته به ورشئ او په دغه طریقه باندې به تاسو اف آی آر وکړئ چې وایي زما نه دا په شان زما سره داسې کار وشو او زما وټساپ زما فیسبوک زما هر څه چې کوم دي هغه چا هیک کړل او هغه بلاک کړل نو د خلاف به اف آی آر وکړئ. ګرانو کتونکو تاسو خو د هن له خبرې واورېدې چې هغه ډېرې ښکلې خبرې وکړې. داسې غلطیانې هېڅ چېرې هم تاسو ونه کوئ. یعنې تاسو د په وټساپ چې څوک ناشنا چې نه پیژنئ په لینکونو باندې کلیک مه کوئ، پیجونه به درنه ووهي. داسې بېنظیرې پیسې هېڅ هم نشته دی پاکستان کې، اوس هېڅ هم نه ورکوي. پاکستان حالات ډېر خراب دي نو دا خلک راوتې دي، پښتانه هم دي او پنجابیان هم دي. نو ستاسو سره هم داسې دوکه ونشي او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره مخکې د ثواب په نیت شیر کوئ ځکه چې نور مسلمانانو ته هم خیر حاصل شي. د ویډیو کتلو یو جهان مننه. ویډیو د خپلو ملګرو سره مخکې ضرور شیر کوئ. زموږ چینل هم سبسکرایب کوئ، پیج هم لایک فالو کوئ. د ویډیو کتلو یو جهان مننه. والسلام.